د کمې ښځې چې په نس کې د 2 میاشتې بچی وي یا د 2 میاشتو حمل وي نو دا لرې کول ګناه ده، دا جایز نه ده. ها که چیرې ډاکټر ورته وویل ډاکټر ایمانداره و نو د دې زنانې په نس کې د 1 میاشتې یا د 40 شپو یا د 2 میاشتو بچی و نو ډاکټر دا ورته وویل چې دا بچی د دې زنانې دپاره خطره پېښ شي یا دا ښځه دونه طاقت نه لري چې دا د اولاد پیدا کړي نو دا ښځه ډېره کمزورې ده، د مرګ خطره ورسره تړلې ده، نو بیا جایز ده چې ډاکټر ایمانداره وي. نو بیا هغه کوچنی هغه ماشوم هغه چې د 2 میاشتو وي یا د 4 میاشتو بچی وي بیا لرې کول د خطرې د وجې څخه جایز ده. که چیرې خطره نه وه ډاکټر نه ورته وویل چې دا بچی ضایع کا ولې چې خطره ده دا نه ورته وویل د خپل له دې وجې چې زما بچیان ډېر دي یا دا سوچ چې اوس زه فلحاله بچیان نه غواړم نو د 40 ورځو یا د 1 میاشتې یا د 2 میاشتو نو دغه بچی لرې کول دا ګناه کبیره ده، دا جایز نه ده د دې خاوند او د ښځې دپاره چې دا خپل بچی لرې کړي چې خطره نه وي. که چیرې خطره وه ډاکټر ورته وویل هغه هم ایمانداره ډاکټر و، ایمانداره ډاکټر ورته وویل او دا د زنانې په نس کې د 2 میاشتې یا د 2 میاشتو بچی و چې دا ضایع کا د دې ښځې دپاره خطره ده بیا جایز ده. که چیرې خطره نه وه بیا جایز نه ده. اوس که چیرې دا بچی د ښځې په نس کې د 4 میاشتو څخه زیات و 4 میاشتې پوره سوې وې نو بیا په هیڅ صورت لرې کول جایز نه دي، په هیڅ صورت دغه حمل ضایع کول نه دي جایز بلکې حرام دي، ګناه ده، دا غیر جایز دي. ولې ځکه د 4 میاشتو بعد او یا د 4 میاشتو هغه ماشوم کې ساه راځي نو په دې وجه باندې کتاب وایي چې د 4 میاشتو چې که د مور په نس کې کوچنی و نو بیا په هیڅ صورت نه ده جایز چې هر څونه ډاکټر ورته ووایي چې دا خطره ده دا لرې که دا د زنانې دپاره خطره ده خو بیا هم نه ده جایز که دا ماشوم د 4 میاشتو رسېدلی. که د 4 میاشتو دا بچی بیا لرې کول نه دی جایز، ګناه ده، حرام ده، دا که چا لرې کړي دا داسې ده لکه داسې قتل وکړي بیا په هیڅ صورت نه ده جایز. که ښځې ته خطره وي که نه وي خطره خو د 4 میاشتو کوچنی لرې کول دا جایز نه ده، حرام ده. فتاوی شامی صفحه نمبر 176 جل نمبر 3 فتاوی هندیه صفحه نمبر 315 جل نمبر 1 فتاوی رحیمیه صفحه نمبر 191 جل نمبر 10 نو په دې کتابو کې داسې لیکلي دي چې کله ماشوم د 2 میاشتو یا د 1 میاشتې و یا د 40 ورځو و دغسې بغیر خطرې لرې کول ګناه ده، جایز نه ده. که چیرې ایمانداره ډاکټر و هغه ورته وویل چې دا ماشوم د دې زنانې دپاره خطره ده د 1 میاشتې ده د 2 میاشتو ده د 40 ورځو ده خطره ده د مور دپاره بیا لرې کول جایز دي. خو که چیرې دغه کوچنی د 4 میاشتو و خو بیا که هر څونه ډاکټر مشوره ورکړي هر څونه ایمانداره ډاکټر وي چې ورته ووایي چې د ښځې دپاره خطره ده د مور دپاره خطره ده خو دا ماشوم به نه لرې کوې د 4 میاشتو کوچنی به نه لرې کوې. ولې ځکه کتاب وایي په د 4 میاشتو کوچني کې ساه راځي روح راځي نو ته چې یو بچاوی بل نسې قتل کولی.